محترم مسلمانانو د لوی اختر نه مخکې دا وظیفه تاسو وکړئ ښه. لوی اختر کې لږې ورځې دي، عید الاضحی چې ورته وایي، د هغې نه مخکې چې کوم انسان دا وظیفه وکړله نو ممکن او قوي خبره ده، ځکه چې دا وظیفه د هر قسم حاجت دپاره دوا ده. دوا به تاسو پیژنئ، دوایي ده ښه، ځکه چې دا د الله تعالی د خزانو وظیفه ده او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړې شوې وظیفه ده. نو هر انسان چې دا وظیفه د لوی اختر نه مخکې د مبارکو ورځو شپو کې دا وظیفه شروع کړله، نو انشاءالله چې د دې انسان حاجات په دې ورځو کې پوره شي ښه. او اختر ته څو ورځې دي؟ د هفتې په ورځ، د خیالي په ورځ باندې اختر دی. جمعې پسې چې کومه ورځ وي هغه اختر دی، او د عرفې ورځ چې کومه ده محترمو هغه د جمعې ورځ ده ښه. زما او ستاسو عرفه د جمعې په ورځ ده، نو انشاءالله دا وظیفه تاسو شروع کړئ. الله جل شانه به د هر حاجت دپاره دا وظیفه ستاسو دوایي وګرځئ ښه. دا دوایي وظیفه ده او دې باندې ډېرو خلکو تجربې کړې او الحمدلله. زه خو پرې تجربې نه کوم، زه خو په یقین او دهان سره کوم او الله تعالی پرې زمونږ حاجات پوره کوي. او چاله چې هم ما ورکړې ده یقینا چې یو زنانه له مې ورکړې وه، د هغې یو لوی حاجت او حاجت د 50 لکو روپو قرض و ښه، چې یو کس ته روپۍ وي نه ورکولې، 50 لکه روپۍ هغه ورته الله تعالی ورکړي. نو ستاسو حاجتونه به هم د دې په مقابله کې ډېر واړه وي، کوچني به وي. لهذا کو ډېر هم غټ شي، د 50 لکو روپو حاجت ډېر لوی وي او د هغه زنانه تقریبا 3 یا هفتې کې د هغې حاجت پوره شوی و، او یقینا چې ما ته ټلیفون وکړو او چې زمونږ حاجت الله تعالی پوره کړو. صحیح شوه. اوس زه تاسو سره د هغې هغه نمبر او وغیره ډیټیل نشم شریکولی، ځکه چې هغه هم یو تور سرې ده. خو په یقین سره دا وظیفه تاسو په دې ورځو کې انشاءالله شروع کړئ، د زړه په اخلاص سره، په یقین توجه سره، او انشاءالله چې الله تعالی به سره ستاسو حاجتونه خامخا ضرور پوره کوي ها. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، سعودي عرب کې دي، په دوبۍ کې دي، په فرانس کې دي، په امریکا کې دي، افغانستان خوږ وطن کې دي، محترمو د هغې ټولو مسافرو دی او ټولو مسلمانانو دی الله جل شانه ډېر حامی او ناصر مددګار شي. او دا خلکو دپاره خصوصي دعاګانې موږ مدرسه کې انشاءالله کوو. او بله ورځ هم د جمعې په ورځ پرون هم دعاګانې تاسو ته کړي چې المالک الله زمونږ کتونکو اورېدونکو ته، زمونږ وظیفې کولو والا خلکو ته الله تعالی حاجتونه پوره کړي، د دې مشکلات اسان کړي. دا دعاګانې به انشاءالله رنګ راوړي ښه، دا دعاګانې به الله تعالی قبلوي. محترمو نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه د اختر، د لوی اختر عید الاضحی کومه چې د قربانۍ اختر دی، دې نه مخکې به دا وظیفه تاسو انشاءالله ختموئ، او دې دوران کې به الله جل شانه ستاسو حاجت هم پوره کوي، ستاسو مقاصد به هم اسانوي. ګوره د هر یو څیز دپاره دوایي وي ښه. د سر درد دپاره د فیناډال دوایي استعمالیږي، ګولۍ ټبلټ استعمالیږي. دغه رنګې محترمو د خېټې د خرابېدو دپاره د فلاجل دوایي استعمالیږي. دغه رنګې د نورو تبو وغیره دپاره، د زکام دپاره هغه ایرینیک وغیره، یا نور داسې د انسان ته مرض ولګي نو د هغې دپاره بیله بیله دوایي وي. صحیح شوه. نو محترمو د هر حاجت دپاره هم بیله بیله وظیفه وي، او دا کومه وظیفه چې دله زه در کوم نو دا د ټولو حاجتونو دپاره دوایي ده. داسې دوایي ده چې انټیبایاټک به لکه موږ ورته وایو که نه، فوډري دوایي، نو د هغې نه هم الله جل شانه په دې دوایي کې ډېر طاقت ږدلی دی ها. نو دا انشاءالله د هر قسم ستاسو چې مرض دی او کو قرض دی او کو محبت دی او کو لا علاج بیماریان دي، او محترم او کو لا علاج نه پوره کوونکي قرضونه دي، هر رنګه مسایلې دي، انشاءالله الله جل شانه به ضرور ختموي. او تاسو په یقین سره کوئ. بله خبره ده محترمو، تاسو په ځان د اسلامي ویډیوګانې بوج مه راولئ. کله چې موږ ټیک ټاک، فیسبوک یا انسټاګرام یا نورو شیزونو ته کینو که نه، نو په ګنټو څو پورې موبایل کې چارج نه ختم کړی که نه، نو ګورو هر څه ګورو، هر یو شیز په نظر راځي، هغې دپاره ناست دي وخت خرابو. خو چې کله یو ورور اسلامي خبرې کوي، وظایف راته ښایي، دعاګانې راته فی سبیل الله کوي، ختمونه راته بغیر د څه لالچه کوي، نو بیا موږ وایو وظیفه یې ډېره زیاته اوږده کړله. نو دا زمونږ د ایمان د کمزورتیا نښې دي ښه. کله هم چې موږ په اسلامي خبرو باندې تنګ شو، نو پوه شه چې زما ایمان کمزوری دی. نو لهذا لومبی د خپل ایمان فکر وکړه، څوک چې زما په دې خبرو باندې تنګېږي چې ایمان
هغه ځان له قوي کو. محترم مسلمانانو دا وظیفه حدیث مبارکو کې هم راغلی ده او ډېرو غټو علماو په دې باندې تذکرې فرمایلي دي چې دا وظیفه څوک شروع کی او ورځ کې 1500 فیرې وای محترمو نو انشاءالله چې د دې انسان حاجات په الله تعالی پوره کوي. هر حاجت دی ها. طریقه کار دا د محترم مسلمانانو دا وظیفه به تاسو لومبنۍ خبره پکې دره چې په اودس کې به کوئ، بغیر اودسه به قطعا نه کوئ ښه. لومبنۍ خبره. دویمه خبره د محترم مسلمانانو چې دې وظیفې دوران کې به د هیڅ چا سره هیڅ قسم خبرې نه کې، نه دنیوي نه اخروي، به ستا به 100% توجه هغه رب کریم ته وي کوم رب چې زمونږ او ستاسو حامی او ناصر کیدی شي او حاجت روا او مشکل کشا ذات دی، نو هغه ته به فورا ما تاسو متوجي. دریمه خبر دا چې د دې وظیفې نه مسل فیرې مخکې درود ابراهیمي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت کوم چې موږ مونږ کې وایو پوره درود شریف دا به سل فیرې مخکې وي، سل فیرې به ترې وروسته وي. صحیح شوه. دا درې خبرې به په ذهن کې په اودس کې به یې کوئ، بغیر د خبرو کولو نه به یې کوئ. صحیح شوه. او سل فیرې به ترې مخکې سل فیرې وروسته درود ابراهیمي یا کو درود ابراهیمي نه شی ویلی بل اسان درود شریف صلی الله علیه وسلم دا به ترې وایي. صحیح شوه. دې وظیفه کې پابندي ده خو دا وظیفه ډېره انتهایي طاقتوره ده. وظیفه محترم مسلمانانو کومه ده هغه 1500 فیرې به تاسو وایئ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. دا یقینا کنه چې یو صحابي دی هغه په جیل کې و کنه او یهودیانو او دغه دوی قید کړی و کنه، نو هغه الله جل شانه په لږ ساعت کې دا وظیفه شروع کړه او ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وښودله چې دا شروع کړه انشاءالله. هغه سره د مال او دولت او د سره د هر څیز سره خپل کور ته الله تعالی بوتو. او حدیث مبارکو کې راځي په تسمو باندې تړلی وی د سرمنې دا تسمې نه او چې کله وظیفه شروع شو نو تسمې په خپله پرانیستل شروع شو او هغه ځناور یې غون وسپړل او ځناور دنه مخکې روانو گویا کې دا د خپل ځناور دی ها. نو ها په مال غنیمت کې ورته الله تعالی میلاو کړو. لهذا محترم مسلمانانو دا وظیفه تاسو انشاءالله شروع کړئ. دا ورځې شپې بهترین دي. دا ورځ کې څو عبادتو کې داسې ده چې محترم مسلمانانو هغه په لیلة القدر کې عبادت وکړو، په شپې چې عبادت وکړو نو هم گویا داسې دی محترم مسلمانان چې لیلة القدر درونه کړه نو که شپې کوئ که د ورځې کوئ که د غرمې کوئ که د ماښامې کوئ هر ټایم چې کوئ خو دغه پابندیانې پکې دي. بغیر اودسه به یې نه کوئ، خبرې به چا سره نه کوئ، مخکې وروسته به درود شریف وایي، سوچ سمج دهان سره به انشاءالله کوئ 1500 فیرې لا حول ولا قوة الا بالله. صحیح شوه. انشاءالله تاسو نه امیدي مه کوئ ها. نه امیدي کفر دی. صحیح ده. نه امیدي سره به تا موږ ژوند نه تېرو، امید سره به د الله تعالی وظایف کوو، امید سره به تهجد کوو چې انشاءالله ما کې کمی دی، زما وظیفه کې کمی دی، زما وظیفه ما په صحیح طریقې سره نه ده کولی. الله تعالی ته به ګوته نه نیسو چې مړه وظیفې خو کار نه کوي، دونه زیاته مې وکړي. موږ کې څه کمی دی، یا د ګناهونو د وجې نه زموږ وظایف کار نه کوي محترمه، یا په صحیح طریقې سره وظایف کار نه کوي، یا حرام مال په خېټه کې پروت دی، یا حرامو کارونو کې مبتلا یو، د دې وجې نه زموږ وظایف هغه نه قبلیږي. لهذا دا ټول په ټوله کارونه پرېږدوئ. انشاءالله دعاګانې به هم قبلیږي، انشاءالله تهجد به هم قبلیږي، وظیفې به هم انشاءالله بهترین کار آمد کیږي زما ستاسو د حاجت لپاره. الله تعالی مو خوشحاله ساته، الله تعالی مو آباد لره، الله تعالی مو د زړه